دې نه پس بچي تاسو څو د ملکو څو دغه موږ چې آی پس تاسو پیښور ته واپس ورسېدې بیا موږ سره د موبایل ذریعه نه وه بیا هلته کې ملګري او هغوی په دې بارډر باندې نه وتلي هغوی پاتې وو هغوی په سبا شپه باندې تلل بیا هغه نه موږ لمبر هم خپل ورکړو د کور لمبر د روډ لمبر هم ورکړو بیا هغوی ته موږ مسکال وکړو هغوی بیا موږ پسې رنګ وکړو رابطه به مو سره ساتله موږ ورته ویل چې دغه شان موږ ګیر شوي یو او دغه شان موږ باندې دا تکلیفونه تېر شو او موږ پسې پیسې حواله کړو بیا هغې هغه ایجنټ سره خبرې وکړې چې کوم ایجنټ سره خبرې وکړې هغه 80,000 روپۍ غوښتلې او چې د چا په تر باندې موږ ګوتې هغه 1,15,000 روپۍ غوښتلې نو بچي ته بیا چې لاره باندې کله راتلې پاکستان ته په ایران باندې نو لکه نورې پیسې تاسو نه هغې شي چا که نه موږ نه چې د دې سایډه موږ تلو موږ نه په خالي غلو په ایران کې پیسې اخیستې وې د هغه سایډه چې راتلو کوم هم رانه غلو پیسې اخیستې وې خو دا څه ټایم چې موږ دا 1,15,000 روپۍ جمع کړې د کس په سر باندې موږ 1,15,000 روپۍ جمع کړې موږ 15 کسان یو سره بیا کری نه وه هغه موږ نه پاته شو 4 کسان بیا موږ چې څه ټایم په ګاډي کې راکېنولو دا موږ چې چا په تر باندې تللو ده بیا دا خبره وکړه دې ګاډي والا سره دا خبره کړې وه یې ګاډي والا سره کړې وې ایجنټ سره نو موږ تقریبا 24 ګنټې مزل وکړو موږ سار تقریبا راورسېدو نو بیا دې موږ دلته کې یو ټکسي والا ورکړو ټکسي والا سره چې موږ ورکړو هغې غلو هغې موږ بیا بوتلو په داسې یو ځای کې واچولو چې بیا نه موږ د دروازې پته لګېده نه د شپې او نه د موږ څه د رزق پته لګېده نه څه د کاناپي نه هېڅ چانس بیا موږ ته نو بیا هلته کې یو کس سره موبایل و هغه هم ګیر و خو موبایل ورسره و بیا د هغه نه پس بیا موږ پورته سوال جواب وکړو نو بیا دوی موږ پسې دوی بیا هغه ترکي کې چې کوم د موږ هغه ایجنټ و هغه سره یې رابطه وکړه نو هغه بیا زموږ په سر باندې هلته کې موږ نه 1,500 روپۍ غوښتلې هغه بیا زموږ د 15 کسانو د 4 کسانو 1,000 روپۍ جمع کړل بیا موږ دغه د غلو له خولې نه بیا او بیا چې تاسو خپل پاکستان بارډر ته ورسېدې نو بارډر پې د کویټې بارډر دی که نه موږ چې د پاکستان بارډر ته راتلو موږ د تهران نه رالو شیراز ته د شیراز نه بیا رالو موږ دا کرمان ته رالو کرمان نه بیا موږ نیمروز بارډر د ایران د بارډر نه چې دی کابل سایډ ته موږ نیمروز ته لاړو د نیمروز نه بیا موږ په هغه شپه باندې بیا رالو موږ د کندهار ته رالو د شپې په شپې مزل وکړو بیا د سپین بولدک پل ورته وایي د کابل چمن سره یادېږي بیا په دغه بارډر باندې بیا موږ اول لاړو کابل ته د کابل نه بیا موږ کوټې ته راورسېدلو او بچي دا ویلي چې د تلو کې واپس راتلو کې ټوټل سره څو ورځې لګېدلې دي زه چې تلم د ترکي بارډر موږ څه ټایم کراس کړ د ترکي بارډر ته چې موږ رسېدو زما 12 ورځې لګېدلې وې او واپسې چې ما کوله زه په 14 ورځو کې بیا رارسېدم دا ټوټل تقریبا 26 ورځې ستا ولګېدې بچي ټوټل زما 26 ورځې لګېدلې او بچي دا ته موږ ته ویل چې ستا ټوټل دا ته واپس رالې ستا ټوټل خرچه به څومره راغلې کور پورې راتلو 1,15,000 روپۍ خو داسې ډایرکټ جمع شوې بیا 6,000 روپۍ دوی موږ پسې نور جمع کړې خو موږ چې خپل حساب وکړو تقریبا 1,80,000 روپۍ زموږ د کس په سر لګېدلي بس بچي شکر وباسئ الله تاسو خیر خیریت سره ته راوستې او زه خو تاسو له دغه وینا کوم یو ښکلی غوندې خیرات وکړې ځکه چې الله تاسو سر ته خیر کو دغه الله ډېر ډېر کرم دی بس چې څه دلته کې د کور والا څه خیرات زکات او خیر دوی کړی دی خیرات یې کړی دی ښځه غیم کړی دی خو بس زمونږ خالي د راتګ بس دغه لکه سخت و په دوی باندې په مونږ سخت و خیر مونږ دوی ته بیا هم دا دغه نه کوو خو بس بیا هم مجبوره شو خامخا بس دوی مونږ ورته خپله سخته نه بیان کړې دا پیسې مونږ پسې بیا نه حوالې کړي ځکه چې ستا ډېره مهرباني ستا مې ټایم ضایع کړو او بې ټایمه تاله رالم او موږ سره د یو بل ملګری دی هغه هم لکه شوق لري نو زه خو خپل ټولو وروڼو بایګانو بچو ته دغه وینا کوم چې بچو لږ غوندې سمال پیسو باندې لږې پیسو باندې خپل ذاتي بزنس کوئ او کوشش کوئ چې نوکري مه کوئ ځکه نوکري چې غلامي ده او موږ چې څنګه الله تعالی موږ آزاد پیدا کړي وو تاسو ته پکار دي ځان خپله یو ورکوټي بزنس وکړئ خو ځان له وکړئ لکه چې یو انسان چې کله ورکوټي بزنس سټارټ والي نو هغې نه پس هغه بیا غټ بزنس ته لاسه چولی شي او زما جو بل ملګری زموږ ناست دی هغې زه تپوس کوم هغې څه ارادې دي ټول لپاره بهار الله بچې ستاسو نوم څه دی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم دی شهریار جي هریانه بالا نه هریانه بالا اوسېدونکی یم جي زما چې کوم دی دې ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې تاسو داسې ځئ که نه په دې لارو مه ځئ ولې دا خو ټولې مرګ سره لوبې دي بل چې کوم دی دا ترکي والا ته ویم چې کوم کسان اورېدلي دي او څوک مثال تلو والا دي مهرباني دې دا وکړي چې سوال ورته کوم منت ورته کوم پوه شوې هغه لوی الله ته دې وګوري بیا چې کوم دی
ماشومانو ته وګورئ دا جي دا وګوره مثال زمونږ یار دوست دی کم عمر والا دی پوه شوې دا یم په دې خبرو دوکه کو مثال هلته نه تصویران رالیږي ویډیوګانې رالیږي چې مونږ دا وکړو مونږ هغه وکړو پوه شوې او مونږ دلته پیسې وګټلې یاره جي په پاکستان کې مزدوري شته دی چې څوک ځان نه خوله وباسي بل چې کوم دی دلته یو سړی 500 روپۍ ماښام ګټي که نه دا غر دی جي پوه شوې ماښام سړی راشي مور او پلار سره کینی رونو خویندو سره کینی مثال که بچو سره کینی تاسو چې کوم دی دیز نه لاړ شئ دا بچي چاته پرېږدئ کلی ولس هر یو شي ځم پرېغو سترګې م پناه کړي ځئ جي تاسو خو ټیک شوله لاړئ مثال که په تاسو لاره کې سخت یي هر څه یې برداشت یې کوئ خو لیکن د پلار او د مور د زړه نه خو چې کوم دی تاسو نه یې خبر که نه پوه شوې دا خو هغه چاته پته لګي چې د چا بچی په سخته کې یاره جي هغه پښتانه یو متل کوي وایي د مور او پلار زړه په بچي د بچي زړه د سیند په سخت کاڼي مونږ چې کوم دی ولیدل دا شاهدو جي د دوی پلار نه مونږ سات پس تپوس کاو څنګه چلو شو یاره والله هېڅ پته نه لګي پوه شوې د پیسو چې کوم دغه هغوی کړی یاره جي تا نه کلي کې 10,000 اخېستې بل نه 15,000 اخېستې په دې چې کوم دی په دې چل دا پیسې مونږ برابرې کړي دي دې هلکانو پسې لېږلي دي پوه شوې دا مونږ ته د دې د ترکي چې کوم دی دا خیرخوا چې کوم تلي دي د دوی د لاسه دا خیر مونږ ته راورسېده جي نو هغوی ته زه دا سوال کوم دا ورته منت کوم چې تاسو خو هسې م تلي یئ که هر څنګه مزو چرچو کې خدای دې ستاسو دغه نصیب کړي نور ځوانان ځان سره مه غر کوئ دا خو سختې لارې دي ده اوس وویل جي چې مونږ سره په روانه کې ملګری واپس مونږ د غلو نه راوتښتېدو د ترکي پوجانو نه مونږ بچ شو هغې مونږ نه ویشتو چا ورته وایي په شام نه دي کتلي بل چې ده مونږ ته دا خبره وکړله چې په دغه لاره نه دی تاسو ځئ که نه د انسانانو ډانچې پرتې دي کوپړۍ پرتې دي نو یاره جي دا خو څه د اسمان نه دي راغورځېدلي که نه دا همدې لارو کې چې کوم دی مړی وشي هر سړی پیښ دي خو ځان رسوي ډېره ګرانه خبره ده ډېره سخته خبره ده نو دا هغه چا ته پته لګي چې د چا بچي باندې سخته وي پوه شوې مور او پلار ته چې کوم دی دا دک مه رسوئ زه دغه ترکي والا ته وایم چې خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ که مسلمانان یئ او زړه کې م سره خمي په دې ځوانانو رحم وکئ بس خپل کار دغلته کوئ نور ځوانان ځان سره مه تباه کوئ ځکه چې لارې ډېرې سختې دي تبعي ده د پیسو تبعي ده د جان مال د هر یو شیز تبعي ده په دغه طرف مه ځئ مثال د مشر راغلی دا همدا غواړي چې تاسو چې کوم دی په صحیح طریقه لاړ شئ په ویزه لاړ شئ جاز کې لاړ شئ تاسو به د تکلیفونو نه بچ شئ په دې لارو چې تاسو ځئ دا ټولې غلطې لارې دي ایجنټان دي همدغه غواړي چې موږ مړه کړي پوه شوې د پیسې دپاره چې کوم دی انسان اخلي او سر ترې پرې کوي دا خو همدا لوبه ده جي بله لوبه نه ده نو بل جي هغه مشران یو متل کوي که نه وایي پیسه چې کوم دی د چوړي نه یو خان جوړوي نو د پیسې کوشش مه کوئ انسان ډېر بهترین چیز دی الله پاک وایي زه یو بنده سره چې کوم دی د 80 میندو عمره مینه کوم یو بچی جي مور سره څونه مینه کوي د شپې په بچي دړ راشي هغه مور تر هغې سترګې نه پټوي چې دا زوی باندې دا سخت الله پاک نه ختمه کړي او دا زوی وده کي مور یې پاسي بیا چې کوم دی هغه وده شي نو الله او رسول ته کوم دی دا ترکي والا ته سوال کوم چې بس تاسو تللی خدای پاک همدغلته آباد جوړ روغ او خوشحاله ساته پوه شوې نور ځوانان ځان سره مه تباه کوئ والسلام بچې تا خو ډېر ډیټیل سره د ځوانانو لپاره یو نصیحت هم ورکړو میسیج دې موږ ورکړو چې تاسو کوشش کوئ چې بهر ته مه ځئ د لږه خورئ خپل کور کې وخورئ ستا خبرې ټول خلاصه دا ده او زه خپلو ملګرو ټولو ته وینا کوم درخواست کوم منت کوم چې کوشش کوئ چې که چېرته ځئ لیګل طریقې سره لاړ شئ انلیګل بالکل مه ځئ او موږ سره د شاهد صاحب والد صاحب هم ناست دی د هغې نه موږ فایده وچتو چې دوی نه لږ ډېر خبرې تپوس وکړو ځکه چې دا به زموږ یو ملګری دی لکه چې ځکه موږ ته پته ده کم تکلیف دې ته رسېدلی دی یا کوم کسان چې تلل غواړي د هغې والدینو ته هم دغه تکلیف رسي چې څوک چې بهر ځي معظمدین صاحب راشئ معظمدین صاحب تاسو سره زه ډېرې خبرې نه کول غواړم تاسو ټول یو 15 منټه یا 10 منټه به لګوم تاسو ما ته دا ویل چې ما ته پته ده پلار چې کوم زړه وي پلار باندې کوم تېرېږي بعض ته کې بچې نه پوهېږي خو چې شاته په پلار ته تکلیف رسي مور ته رسي هغه تکلیف بچې نه پوهېږي ته خپل د زړه نه خپل ووایه چې تا باندې څه تېرېده دې ټایم کې السلام علیکم وعلیکم السلام درسي تکلیفونه خو ډېر زیات او مسله دا وه چې دا هلکان لاړو بغیر زموږ نه بې تپوسه تلي موږ په دې نه نو خبر کله چې دوی پیټې ته ورسېدل نو شاید رینګ وکړو چې ما پسې پیسې بیا موږ
منډه تړو والا خو دغسې موږ لږ زر روپۍ په دې پیسه ولیدلې ځان هلکه پیسې نشته به دی به پرې روان شي چونکې چې دوی د پیټ نه واورېدل او چا سره یې رابطه کړې وه هغه ورسره دا یو ګیم شروع کړی و دوی یې په دې طریقه روان کړي هر ځای ته چې دوی رسېدلي خو دوی ته دا مسله پېښه شوه چې دې نه مخکې کمال دوی تعطیل بیا چې کله د پیسو ډیمانډ موږ ته وشو مدني صاحب زه هغه ټولې کیسې نه شاهد صاحب ما خبر کړم ټول دغه زه صرف او صرف ستا هغه فیلینګ کتل غواړم ستا دغه کتل غواړم په تا کومه سخته تېرېده زه هغه خبره تا کتل غواړم خبرې له راځم که نه چې کله بیا موږ ته د پیسو ډیمانډ وشو نو مظهر صاحب 1,25,000 روپۍ په دې غریب کورونو کې چا سره نه دي بالکل نشته یو نه بل نه خو موږ هغه ډکې کړې وو چې کله د ترکي نه هغې جډ سوال جواب چې پیسې پلاني له ورکړه چې سار به شو اب ختم شو بیا به ماښام وي چې دا پیسې پلاني له ورکړه اب هم سار چې کېده به هم ختم شو هماړه مرحله دې له را روانه وه چې ګوتې یې کېښودې چې دا پیسې د ما پلار لاله وله ما 1,50,000 روپۍ د یو کس په سر ورکړلي هغه چې موږ پیسې ورکړلې نو دوی یې د فقیرآباد نه راکوینو په شمع سلیما سره یې کوز کړو او دوا د خیر یې وکړه بس غایب شو هغه ما له جواب راکړه چې دې کې زما څه کار دی زما د دوی څه کار دی نو ما دوی چې مسلمانه پیسې خو ما تعالی درکړي دي دوی نه یو ورځ یو شپه تپوس وکړه چې دې خلکو څه پوزیشن دی ټیک شو نو هغه بیا چې پلار ورته ووایي نو هغه ما له دا دمکي راکړه چې زه ورته موبایل دوباره چې دي چې کله دوی راورسېدل تهران ته دي که کم ځای ته را رسولي پېژنې نه واپسي موږ ته اطلاع شوله چې تاسو 60,000 روپۍ نورې جمع کړئ نو چې کله موږ 60,000 روپۍ نورې جمع کړي نو دوی د هغه پیسو باندې دوی را روان شوي دي او پیټې ته را رسېدلي دي هغه مخکې کس چې دي هغه لا بیا موږ سره رابطه نه ده کړې ختمه شوې ده نازنین صاحب دا خبره خو ټیک ده دا خبره خو وشوه زه اوس بیا هم تاسو دا خبره کوم دا کومه مرحله ده 26 ورځې په تاسو تېرې شوې زه هغه تپوس کوم په تاسو څنګه تېر شوې تاسو باندې تېر شوې تاسو کوروالا باندې تېر شوې تاسو وروڼو باندې تېر شوې زه هغه وایم خو زه تا ته وایم که نه چې کله 12 ورځې د دوی برابر شول او دوی ونیولي شو باقي دا 14 ورځې چې دي دا زموږ په کور کې خوب نه مړې نه او جړا وه بس په دغې باندې پوهېږم نور نه پوهېږم وروڼو بھایګانو تاسو د شاهد صاحب والد صاحب پوزیشن وکړو دا موږ سره هم په لینک باندې وو او وخت سره سره موږ ته به ویل چې نن دا پوزیشن دی دا پوزیشن دی دې خبره چې اوس درته سوی یم چې دې زموږ په مخ کې جړلي دي ډېر زیات څه نشم ویلی او دغه رنګ تاسو نور دوست بایګانو ته همدغه وایم چې خدای ته وګورئ مور پلار ته تکلیف مه ورکوئ کور کې یا خبره اوچه روټۍ وخورئ خو د بهر تلو بلکل ناموانه دی او که خامخا تل غواړئ نو بیا لیګل طریقې سره لاړ شئ قانوني تقاضې کوم چې بیا پوره کړئ او لاړ شئ د ایران ویزا والے د ترکی ویزا والے وزٹ باندې لاړ شئ که تاسو هلته جاب ملاویږي نو ښه پخه نه ملاویږي واپس وطن ته راشئ दोस्तों भाइयों आपको मैंने मुकम्मल तफसील दे दी साथ ही उर्दू ट्रांसलेशन भी कर दी ताकि उर्दू बोलने वालों को समझ लग सके। दोस्तों भाइयों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों भाइयों मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।